قبرونه به ختم شي، قبرونه به قرآن شي، بیا به څوک دا ذکر هم نه کوي چې مونږ هم یو څوک وو دنیا ته راغلي وو، دلته هم ژوند او زندګي تېره کړې وو. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی هغه دی چې دې خپل ځان وپېژاندو، په دې باندې ځان پوه کړو زه دلته د څه دپاره راغلی یم، دې دنیا ته زما د راتګ مقصد څه دی، دلته زما د اوسېدو د ژوند تېرولو مقصد څه دی، زه رب ذوالجلال د څه دپاره رالیږلی. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کمزوری سړی ناپوهه سړی د هغه دی چې دې د نفس او د خواهشاتو اتباع وکړله، ژوند او زندګي د الله او د رسول په نافرمانۍ کې تېره کړله، د دین اسلام نه په بغاوت کې تېره کړله. وتمنى على الله به پر رب ذوالجلال باندې لوی لوی امیدونه ورزوګانې وتړل چې رب مې همدغسې معاف کړي. او دا یقیني خبره ده محترمو، دنیا کې ژوند ته که تاسو سوچ وکړئ دا ډېر مختصر ژوند دی، ډېر عارضي ژوند دی. هر سړی چې دلته موږ ناست یو تاسو وګورئ د چا 30 کاله ژوند دی، د چا 20 کاله دی، د چا 50 کاله دی. د تېر ژوند او زندګي ته کله سړی سوچ کوي که نه دا یو خوب غوندې کې و، ژوند ختم شو، همدغسې به د مرګ دا ساعتونه هم راورسي، بیا به مونږ ته د دنیا دغه ټول ژوند چې 50 کاله هم تېر کړی، 60 کاله هم تېر کړی، دا به د خوب غوندې کې مونږ ته ښکاره شي او ختم به شي. او قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال دا مضمون ذکر کوي هم ځای په ځای كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. دا د آخرت ورځ چې سړی وګوري، د هغسې مناظر وګوري، د هغسې د حالات وګوري، كأنهم گویا کې دیو یوم په دغه ورځ یرونها چې دا د قیامت ورځ وګوري دیو به څه ګمان کړي لم یلبسوا الا عشیة او ضحاها. مونږ دنیا کې ژوند نه و تېر کړی مګر یو سبا یا یو بیګام تېر کړی. دا د دنیا ژوند او زندګي به د انسان ته یو سبا یا یو بیګا ښکاره شي. ځکه د هغسې ژوند محترمو د هغې لپاره ابتدا شته دی، انتها نشته دی، شروع او آغاز شته دی، د هغې لپاره ختمېدل نشته دی. امام غزالی رحمه الله مثال ورکوي، وایي دا د ځمکې او اسمان دا منځ چې دی دا د وړو د غنمو د دانو نه ډکې کړی شي، 1000 کاله پس یو کارګر راځي یوه دانه اوچتوي، یو وخت به هغه هم راشي چې دا دانې به ختمې شي لیکن د آخرت ژوند او زندګي هغه نه ختمېږي. او د کومو خلکو چې تشکیل جهنم ته وشي الله دې موږ وساتي، دغه خلک به هلته هم د ونادوا یا مالک لیقضي علینا ربک قال انکم ماکثون. هغوی ته به اخره کې فریاد شروع کړي چې تاسو رب ته ووایئ چې به موږ مرګ راولي دا پیسه درکړو شي. هغوی به ورته انکم ماکثون تاسو به اوس همیشه دلته اوسېږئ، مرګ نشته دی، مرګ ته به مرګ راشي کیسه به ختمه شي. محترم بیا موږ او تاسو ته سوچ پکار دی محترم چې موږ دلته څه دپاره راغلي، دا زموږ ژوند او زندګي دا دلته د څه دپاره ده. هسې نه مونږ د دغه 2 ورځو ژوند دپاره خپل دومره لوی آخرت تباه نه کړو. هلته بیا محترمو صرف افسوس کېدی شي دنیا ته راوبسي نه وي، هلته صرف بیا افسوس کېدی شي دغه ژوند او زندګي د هغې په لاس باندې نه راشي. دا په خپرو باندې مونږ او تاسو تېرېږو، دا مونږ تاسو ته یو سبق راکوي، مونږ تاسو ته یو یاد راکوي. مونږ هم د تاسو منطقي ځوانانو کله د مخ په شا به په ځمکه له پاسه ګرځېدو، دا هم کله سوچ کې نه و راغلی چې یو ځل به مونږ هم مرګ راشي او د ځمکې د لاندې ته به راشو. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ډېر لوی سړی تېر شوی دی، د نیمې دنیا نه به زیات باندې دی بادشاه او حکمران و، او دی یو داسې حکمران و چې د ځنګل ځناورو باندې هم د ده حکمراني و بادشاه. چې کله وفات شو یو 2 کسه را روان دي په باډر باندې د ځنګل په خوا باندې یو زمری ولګېدو، یو پردی بیزه یې ماته کړه. دا یو کس وایي انا لله و انا الیه راجعون. هغه ورته ولې څه وشول؟ دی ورته یې معلومېږي امیرالمؤمنین وفات شو. ورته یې تا ته څه پته ولګېده؟ دی ورته یې کله چې امیرالمؤمنین ژوندی و په ځنګل کې یو زمري او شرمخدار جرأت نه شو کولی چې پردی بیزه ماته کړي، پردی ګډه ماته کړي. نن یو شرمخ او زمری پردی ګډه ماتوي، دې مطلب دا دی چې امیرالمؤمنین وفات شوی.
معلومات یې وکړل مخکې چې راغی واقعي په دغه ورځ امیر المؤمنین وفات شو کله چې وفات کېږي وصیت یې کړی و بیا ټوله دنیا وکتله څلور بادشاهان ده لیدلي وو چې د هغوی مخونه د قبلې نه اړولی شوي نو ده بیا وصیت کړی و زما مخ به وګورئ چېرته قبلې نه نه یې اړولی شوی دا خو ډېر نیک سړی و عادل حکمران و بیا ټوله دنیا نه تماشه وکړله کله چې دفن کوو د اسمان نه دغسې یو چټۍ را روانه ده او په دا چټۍ باندې لیکلي براءة من الله د الله رب ذوالجلال د طرف نه براءت دی خلاصې دی عمر بن عبدالعزیز ته من نار جهنم ور جهنم د اور او دا روکه راغله دغسې په دا سینه او په دا کفن په دا منځ کې ورغلی دا غټ لوی سړی و یو ځل جنازه باندې روان دی د وصیت یو ځای کې کېناست امیر المؤمنین دی د نیمې دنیا نه په زیات باندې حکمران دی بادشاه دی خلق ورته راجمع شو امیر المؤمنین ولې دی یو ډېر پر اثر شیخ الحدیث صاحب رحمه الله نقل کړی دی یو ډېر مؤثر پر اثر واعظ کوي دی شروع شو وایو انسانه ته څومره کلک ژړوي دا ستا زړه څومره کلک دی دا د روزانه په بنیاد باندې ته ګورې ستا یو دوست ستا رشته دار ستا ملګری دا ستا سره دلته ژوند او زندګي تېروي نارمل ژوند تیرے خوراک کوي اسکاک کوي اٹھنا بیٹھنا لیٹنا رہنا سینا ژوند او زندگی دا تا سره دا اچانک راوځي دی مړ شي دا ټول منظرونه ته وګورې د ستا د مخې سلګۍ ووایي ستا د مخې دی ته ورته زنه وتړې ته ورله سترګې بندې کړې ته ورله خپې سیده کړې ته ورنه کپړې وباسې ته ورته غسل ورکړې ته په تخته واړې راواړې ته ورته کفن ور واغوندې ته یې بیا ردیځي نه په اوږو باندې چوت کې مقبرې ته ویسې جنازه ور باندې وکړې قبر ته یې کوز کړې او انسانه کله په دې سوچ نه کې چې نن یو بل راوغورځېد سبا ته به زم دغسې راوغورځوي نن چې بل له زنه تړې کله په دې سوچ نه کې سبا بل ماله دا زنه تړې نن چې بل ته سترګې بندې کله په دې سوچ نه کې سبا بل ماله سترګې بندې کله چې بل نه کپړې سري کې کله په دې سوچ نه کې سبا نه بل زمانه دا کپړې سري کوي وباسي به زه به پروت یم کله چې نن بل په تخته باندې غسل ورکې کله په دې نقطه سوچ نه کې سبا بل ما ته غسل راکوي په دې تخته ومیاړې راړې کله په دې سوچ نه کې د بل جنازه لري اوچته کړله مقبرې ته روان یې سبا ته بل زما جنازه اوچتې زه به مقبرې ته روان کړی یم نن چې بل په جنازه باندې ولاړې کله په دې هم سوچ وکړې سبا بل زما په جنازه باندې ولاړې نن چې ته بل قبر ته ورکوځې کله په دې سوچ نه کې سبا بل ما دې قبر ته ورکوځې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله خیر کیوں فرمایي انسانه دا تختی ور باندې بندي کې خاوري انبار کې کله په دې هم سوچ وکړې سبا بل په ما تختی بندي کې خاوري انبار کې او انسان ته دا ټول منظرونه وګوري د دې نه روان شي ته بیا په دنیا کې دسه وردن نشي مرګ او آخرت درنه ګیر شي او دا حقیقت دې محترم مرګ الله رب ذوالجلال را لېږلی هم دې دپاره دی چې انسان ته خپل اصل مقصود ور پیدا ما تیر جمعه مطالعه کول کتاب لیکتو ان شاء الله بل جمعه نه وځ پاګه ټاپک باندې بیا خبره کوم چې دا مرګ الله ولې پیدا کړی مرګ ته کم ضرورت ان شاء الله بل جمعه کې څه په دې باندې خبره کوم خو دې محترم دا مرګ چې دې اصل مونږ ته زموږ اصل ژوند او ژوندۍ راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه فرمایي تاسو مرګ ډېر یادوئ دا د دنیایي لذتونه او خواهشات د انسان ختموي دي او یقینا چې یو انسان د ورځې په 24 غنټو کې 15 منټه مرګ یادوي د دې انسان نبی ولی الله جوړیږي ایو بادشاہ دې ورور راهب عبادت گزار او عابد او نیک سړی دې بازار لا یو طرف ته کله د دنیا سره تعلق نه ساتو زمون دین دغه سم نه لار رهبانیت په اسلام د رهبانیت درس نه ورکوي مونږ ته اسلام ژوند او زندگی راخی مونږ ته تاسو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه اسلام امتیازی شاندار دا اعتدال والا دین دی دې کې توازن برقرار ساتل پکار دي دا په هندومت او بدمت نور ادیانو کې چاوی بکور ژوند زندگی پرې خو دلا او چرته غارونو د بلاړ ژوند بیل ته تیرو یو صحابي دی
یو یهودي ورنه تپوس کوي وایي تاسو څومره وخت عبادت کوئ؟ دی ورته جواب ورکړي 40 غنټې. ورته ښه 40 غنټې تاسو عبادت کوئ نو تاسو چېرته خوراک څښاک کوټنه نور څه ضرورت نه لرئ؟ دی ورته هر څه لرو، خوب هم کوو، خوراک هم کوو، څښاک هم کوو، بچو سره ژوند هم تېروو، دنیایي زندګي هم تېروو. ورته بیا څنګه 40 غنټې عبادت کوئ؟ نو دی ورته جواب ورکوي زمونږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین مونږ ته راکړی دی، کوم دین یې ښودلی دی، په دې کې د خوراک چلم شته دی، د څښاک چلم شته دی، په دې کې د دنیا چلم شته دی، د بچو سره د ژوند تېرولو ژوند هم طریقه راښولې، په دې کې مونږ ته د لمونځ طریقه هم راښولې. زمونږ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا چلنا پھرنا دا زمونږ ټول 40 غنټې زمونږ لپاره عبادت ګرځي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خفګان اظهار کړی دی. څو کسان راغله ام المؤمنین نه تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم روزې څومره وکړي؟ کله رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه یې کله موزوي. نبی علیہ السلام د شپې ویده کېږي م عبادت هم کوي. لیکن یو کس لګیا شو زه به ټوله شپه عبادت کوم، بل لګیا شو زه به ټول عمر روزې نیسم. یو خپل رای اظهار وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی خفه شو په دې باندې. مونږ به د دنیا ژوند هم تېرو، مونږ به د آخرت دپاره هم کوشش کوو چې کله زمونږ دغه هر څه په دین په شرعي طریقې د رسول الله په سنت طریقه باندې وي زمونږ دپاره به بیا دغه عبادت ګرځي. نو اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم لا رهبانیت بالاسلام، ترک دنیا پرېښودل اسلام د دې تصور نه ورکوي. دوباره ما دغه سړي کیسه کوله، دا د بادشاه ورور دی، دا ګوشه نشین و. یو ځل پسې د بادشاه راغی، ورته یې ګوره دا ټول خلک وګوره، څوک ځان له یو څه کوي، څوک بل څه کوي، څوک بل څه کوي، ته دلته ناست یې زما ورور یې، چېرته راوځه چېرته دنیا سم کوه. هغه وخت کې د شخصي بادشاه دی ورسره لګیا دی دی ورته یاره د مرګ یاد ما دنیا ته نه پرېږدي. دا ورته د مرګ یاد مونږ سره هم راسره دی، خو دا مقصد نه دی چې مونږ دنیا به نه کوو. دی ورته وایي زه بادشاه یم، ستا ورور یم، څه وغواړه در کوم درته. دی هم جلال کې راغی راپاڅېد، ورته وایي چې څه وغواړم راکړې؟ دی ورته وایي 40 غنټو دپاره دا د خپل بادشاهت قلمدان ما ته حواله کړه. ورته ټیک ده 40 غنټو دپاره دی بادشاه شو، قلمدان د بادشاهت ورته حواله شو، ورور معزول شو. او دی چې کله بادشاه شو د اولنۍ اړه وکړه، د خپل ورور زوړ بادشاه ویل دی ګرفتار کړي، جیل ته هغې ګرفتار او اولنۍ اړه یې وکړل سبا په 8 بجې دې پانسي 5 اړه مو شو، جیل ته ولاړو. د شپې دی په خپله لګیا دی، قسمه خوراکونه ورته تیار کړي، قسمه سیزونه ورته تیار لله، یو سیز ورته راوړي. اوس زوړ بادشاه سابقه بادشاه دغه په سر باندې خو سبا ته نه 8 بجې پانسي ده. اوس هغه غریب خوراک تلاس نه مخکېږي، څښاک تلاس نه مخکېږي، خوب نه ورځي. ښکاره خبر دی سړی سبا ته ته ورته سبا دې پانسي کې به څه خوراک نه لاس مخکېږي نه بل څه کېږي، خاموش دی. ورته خپله راغی رشته یو سیز ورته راوړی دی پوره که نه، هغه دا رنګ هم زیړ شوی دی، لاس یې نه مخکېږي، بد حالت باندې دی. مړه دا شپه هم تېره شوله، سهار د 8 بجو نه مخکې د بدن چې تقریبا ساه ختمېږي. ابسې راغی ورته تا د ستا بادشاهت مبارک دا ته دا ستا بادشاهت قلمدان، خو تا پرون یو خبره کوله چې د مرګ غم خو زمونږ سره هم دی. نو ما درته دروښودله چې د مرګ غم هغه نه و کوم چې تا په خوله وایو په زړه دې نه و. نن شپه تا ته پته ولګېدې سبا ته زما مرګ دی، هغه د خولې خبره دې زړه ته هم راغله. بیا ګوره ستا روټۍ ته هم لاس نه ورتلو، ستا اوبو ته هم لاس نه ورتلو، تا ته خوب هم نه درتلو. ما تا ته ښوده چې د مرګ فکر او غم دې ته ویلی شي. محترمو دا زمونږ او ستاسو په خوله باندې دی، خو زړه ته نشته دی. دا ټکې که زړه ته کله راشي که راغله یقین وکړه به انسان ته دا ژوند او زندګي دا ورته هسې یو څیز ښکاره شي. به انسان کله دا نشي کولی چې د دې ژوند دپاره خپل لوی آخرت تباه کړي. په دې وجې محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی هغه دی چې دا د دنیا 2 ورځې ژوند دی د آخرت دپاره قربان کړي. دا د دنیا عیش او عشرت، دا د دنیا مزې او چرچې، دا د آخرت د نه ختمېدونکي ژوند دپاره قربان کړي. والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. او ناپوهه سړی هغه دی چې د خپل دومره لوی آخرت یې د 2 ورځې دنیا دپاره قربان کړي. په دې وجې محترمو
خپل ژوند زندگی دې کې انسان ته دې ته سوچ وکړ دی چې کوم را روان ژوند او زندگی دا هغه لوی ژوند هغه لوی زندگی دا قبر والا ژوند او زندگی هغه دې لپاره ډېر لوی لوی نعمتونه الله تعالی تیار کړي ډېر لوی لوی مزید چرچې الله تعالی تیار کړي زمونږ د دارالعلوم دیوبند باندې تیر شوی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله هغه به تعبیر کوو دا د جنت د نعمتونو نه وایي داسې ووایه چې هغه وړوکې خدایي ده یعنې ولکم فیها ما تشتهی هلته چې زړه څه غواړي به کېږي رکاوټ به نه وي بیماري به نه وي خفګان به نه وي پریشاني به نه وي ستړیوالی به نه وي یو څیز به هلته نه وي به چې څه په زړه کې راځي هغه به پوره کېږي هغه به تعبیر کوو وایي چې وړوکې خدایي ده خو دا الله د محترمو چې دې دنیا کې انسان هغې ته اسباب برابر کړي دې دنیا کې انسان هغې ته ځان وکړي دې دنیا کې هغه تکالیف د آخرت دپاره انسان برداشت کړي دې دنیا کې هغه د دنیا لذتونه انسان قربان کړي بیا هغه بادشاهت ورته الله تعالی ورکوي محترمو په دې وجې نه الله رب الجلال مرګ پیدا کړی دی مرګ څه دپاره انشاءالله زه بیا خبره کوم خو دومره ده علما لیکي مرګ الله د دې وجې نه پیدا کړی دی تاسو ګورئ دا کومې نیکۍ چې د حدیث کې راځي سبحان الله الحمدلله په دې یو سبحان الله ویلو سره دومره اجر د ځمکه اسمان دا ټول ډک شي نو اوس یو سړي سره څومره نیکۍ دنیا کې به د هغې اجر کوم ځای به لري دنیا کې د هغې لپاره طاقت نشته دی وسعت نشته دی په دې وجې نه الله مرګ پیدا کړو چې انسان د دې جهان نه بل جهان ته منتقل شي او هغې دومره یو وسیع کلاو پیدا کړی دی چې دا دنیا چې څومره ده ادنا نه ادنا جنتي د دې دنیا لس شونډه به دا د یو ادنا جنتي کله کله دا مضمون د سړي سوچ ته نه راځي یاره چې د یو ادنا جنتي د دې دنیا لس شونډه عمره دنیا وي دی به څه کوي نو بیا سړی سوچ وکړي د انسان کله د مور ګېډه کېږي دومره په یو تنګ او تاریک ځای کې په دې وخت کې د انسان ته د ښکلا او وسیع دنیا ښکارېږي اوس که هلته څوک دې ته ووایي چې یاره په دنیا کې به یو دغومره کور وي چې هغه به د دې 50 چونده غټ وي 100 چونده غټ به وي هلته یقینا داسې سمجھ ته نه راځي خو چې دې دنیا ته راغلو اوس موازنه وکړو د هغې په 100 چونده خو دلته غټ کور وي کمره وي دا د سړي سمجھ ته راشي او بیا هم تمنا کوي چې کاش د دې نه مې غټ کور وی دغسې دنیا کې داسې سمجھ کې نه راځي چې یاره د دې دنیا په لس شونډه باندې غټ جنت به یو جنتي د آخرت کې ملاویږي خو چې دا هلته انسان ورشي بیا به انسان ته اندازه لګېږي چې یاره د دې نه نور هم غټ وی نور هم غټ وی نور هم غټ وی د دې وجې نه الله مرګ پیدا کړو او یو دومره وسیع دنیا یې ورته جوړه کړله آخرت چې د هغې دپاره د هغې هېڅ انتها نشته دی د هغې څه په نظر نه راځي د هغې دپاره آخري حدود نه دي مقرر نو د دې ثوابونو او د دې اجرونو بدلې هلته میلاوېدی شي دلته یې نشي میلاوېدی د هغې دپاره مرګ ضروري و چې په مرګ سره سره آخرت ته لاړ شي د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تحفة المؤمن الموت دا مرګ د مؤمن دپاره ګفت دی ډالۍ ده تحفه ده څنګه چې موږ ډالۍ ته خوشحالېږو مؤمن د ځان دپاره مرګ ګفت او تحفه ګټي خوشحالي ورته کوي عایشه رضی الله تعالی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی څوک چې د الله ملاقات خوښوي الله د ده ملاقات خوښوي ومن کرها او یو څوک چې د الله ملاقات نه خوښوي الله هم د ده ملاقات نه خوښوي مؤمنین ورنه تپوس کړي الله رسوله دا ښکاره خبره ده دا ملاقات د الله په مرګ سره کېږي دا خو طبیعي خبره ده څوک نه خوښوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل عایشې بل کله چې د مرګ ساعتونه راشي الله تعالی دې بنده ته د آخرت مقامات وروښي تا دپاره دا تېر شوي دا تېر دی اوس په دې کوشش کوي چې بس وروال وزم ورشم ځکه رب ذوالجلال په خپله باندې استقبال کوي انتظامات یې ورته کړي نو بیا هر سړی مؤمن دا خوښوي چې زه اوس ورشم د خپل ځای د دې وجې د محترمو ژوند او زندګي دا دغسې تېرول پکار دي چې هر انسان د ځان سره محاسبه وکړي روزانه منن ژوند کې نن ورځ کې رب خوشحاله څومره کو خفه مې څومره کو ځکه په دې حالت کې اچانک د رب د طرف نه تګ راځي ځکه تګ خو یقیني دی او ډېر اچانک دی هېڅ پته نه لګي کله راځي نو چې موږ هر ساعت ورته ځان وساتو رب ځکه فرمایي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو ای مؤمنانو اتقوا الله حق تقاته تاسو د الله نه ویریږئ څنګه چې د هغه نه د یېرېدو حق دی ولا تموتن الا وانتم
مسلمون او تاسو ممرئ مگر په دې حالت کې چې تاسو مسلمانان یې. مطلب څه دی؟ اسلام معنا د گردن نهادل لاحکام خداوندی، الله هر حکم ته غاړه ایښودل، هر وخت تابعدار اوسېدل. نو چې هر وخت سړی د شریعت حکم ته تابعدار وي، مرګ راځي هم په هغه حالت کې به راځي. دلته موږ سره یو کتاب پروت دی، یو ډاکټر صاحب لیکلی دی، سرجن دی، هغه وایي د 100 نه زیات اپریشنونه ما دغسې کړي دي چې هغه مریض ما ته مړ شوی دی، او د په وخت د زن کدن کې یا شراب غوښتل یا د بل یو ګناه واس کړو، ځکه د ژوند او زندګي هغسې تېرېدل، هغسې ورته مرګ راغلی. دې سبب کې ډېر راغلي د قرآن سره هغه شونډې یو ژبې عادت وي، په وخت د مرګ کې د هغه په ژبه باندې د قرآن تلاوت او مرګ ورته راغلی. نو ځکه الله فرمایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ځان دغسې جوړ کړئ چې په هر حالت کې تاسو د الله حکم ته تابعدار، نو مرګ به هم حق راځي. الله رب ذوالجلال دې موږ او تاسو نه راضي شي.